ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محترم حاضرینو زما خپلوانو رشتہ دارو او د کلی مرګرو دا ورځ زمونږه ډېرې زیاتې مصروفي پروګرامونه یې اختتامونه یې د مدرسو او بیا زمونږه سبانا بل ورځ د بخاري شریف اختتام دی د پرونه میلمانه را روان دي اوس هم چې زه راتلم میلمانه د دې وجه نه ما مزالتي وکړه او دې ځای ته د مختصر بیان دپاره رالم ځکه دې ځای کې یو دعوه لرم او هغه دا چې د هر چا نسبي رشته دارۍ خپلوالۍ نو څه خپلوالۍ او رشته دارۍ د پلار د طرف نه یو څه د مور د طرف نه د پلار د طرف نه هغې ته خلک د پټکي خپل وایي او د مور د طرف نه چې نو هغې ته د پنسې خپل وایي دا دواړه رشته دارۍ دا دواړه خپلوالۍ او د دې دواړو خلک خیال ساتي د پلار د طرف نه د خپلوانو خیال ساتي هغې ته عزیزان وایي هغې ته تربوران وایي د مور د طرف نه نو هغې ته ماماخیلي وایي او د هغې هم خیال ساتي چونکې دا جومات زما مور د دې محلې وه اسانخېله وه او دیو چې دا جومات چې جوړېده نو زه پکې خپله حصه مې اچولې وه نو دا ستاسو په ما باندې حق و چې ستاسو د ختم لا زه په خپله باندې راشم او دعوت قبول کړم او په دې نیت باندې راغلم چې دا زما د ماما خیلای زما د مور زما د بابا کور هغه حصه ده او زه په دې خیال راغلم چې دا یو خوشحالي ده او په دې خوشحالۍ کې زه تاسو سره شریک شم او حصه دار شم بیانونه خو ټول عمر په پنجبیر کې کېږي درسونه یې روژه کې درسونه یې عام درسونه یې خو زه صرف او صرف په دې نیت راغلم چې د دې بابا خیلای په دې خوشحالۍ کې شریک شم حصه دار شم نو په دې نیت او په دې اراده باندې راغلم لنډ یو څو د سورتونو مطلب وایم او بیا اختصار کوم قرآن کریم کې الله د انبیاء علیهم السلام تذکرہ چې کوي
نو سان بیا داسې دي چې د هغوی د پلارانو تذکره کوي سان بیا داسې دي چې هغوی د میندو او د نیاګانو تذکره کوي لکه حضرت عیسی علیه السلام د هغه ذکر چې کوي نو الله وی ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب عیسی علیہ السلام مثال د آدم علیہ السلام دے د آدم علیہ السلام پلار نو د عیسی علیہ السلام پلار نو او د عیسی علیہ السلام مور واو د آدم علیہ السلام مورم نو او بیا د عیسی علیہ السلام د مور تذکرہ کوي د هغه د نیا تذکرہ کوي د آل عمران تذکرہ کوي دا منگا او تاسو ته ښیي چې کله عزیز ولی ساتي او کله خپل ولی ساتي نو څنګه چې د پلار د طرف خیال ساتي نو د مور د طرف به هم خیال ساتي بیا نور رښتې دي نو هغې په خپل ځای باندې خیال ساتل دي نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مصر ته کسان لیږل نو آئی دیوی دا قبط والا و خیال ساتی ذکر دا نبی علیہ السلام یو بی بی ماریہ قبطیہ نو آدھا خاندان نوا نو اداغی بخیال ساتی نبی علیہ السلام دا رشتو دیر خیال ساتلے ہو دا خپلوانوی دیر خیال ساتلے ہو او دا پکار دی جاری انسان دا خیالو ساتی و رشتہ عزیز ولی خپل ولی د دې خو حق شته خو بل طرف ته د الله هم حق شته نو د هغې به هم خیال ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو صحابي راغی ورته وایي زما بوډای مور ده هغې ما ته وي والله لا ادم طعاما ولا اشرب شرابا حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم بخدای زبا ڈوڑای ام نخورما زبا اوبو ام نسکما تراغی پوری چھتا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفرو کی تدا اغولی مرگرتیا کے تدا اغولی تابداری کے موری کافر ہوا نو هغه ته وایي قسم به خدای ما بوک هړتال کړی نه به ډوډۍ خورم نه به بس کم تر څو چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بایکاټ نه دی کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه صحابي دا خبره وکړه د مور خو ډېر حق دی د مور په خپو کې وایي جنت دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لیس لک به علم فلا تطیعهما دا خو یو مور دا کپلار عمر سره شي تا سره پدی جګړه کوي چې ما سره الله سره بل څوک زدار وګرځو فلا تطیعهما بیا به دا غي دواړو نه مانی نو د پلار ما کو د مور ما کو وګوره دا الله ما شه دا غي به خیال ساتي د دې وجه قران کریم کې څنګه د رشتہ دار او حقونه خي نو دا الله حق ور سره خي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیار رسکالا صرف د الله خود د توحید بیان کو او شپږ یا سورته پای باندې راغلي دي هغه حق په دې صورت کې ذکر کړي چې الله حق داده قل هو الله احد وا پیغمبر شان داده الله دې کیو څنګه یو دې الله صمد الله دې بی نیازه الله ذات دې چې د جړا فریاد کول شي مصیبتونو کې لم یلد ولم یولد نه دا الله نائب شته نه الله د چا نائب دی ولم یکن له کفوا احد نشته دی الله لا په مثل الله باندې یو تن نو دا الله په حق کې ببل څوک نه شریکه
د الله سره به بل څوک نه ایسهدار کې بیا د پیغمبر پاک حق دی نو د پیغمبر پاک حق د نورو نه بیا مخکې دی یو صحابي او هغه په یو جنگ کې توره چلوله حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ یو سړی ولا مخې له راغی نو هغه مخه پرېښوده او بل طرف ته شروع شو دی چې بل طرف ته اړم شه سړی راتاو شو بیا ولا مخې له راغی د بل خوا مخ کو چې بیا بل خوا مخ کا سړی په دریم ځل مخې له راغی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ په گزار وکړ تنه دا هغه په خپو کې پریوته او سر یې لرې پریوته دا سړی د حضرت سعد پلارو ورته وی درې ځله مې الله لحاظ وکړ ته پوه نه شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کې مال مخې له راځي او سر ولا کلام کو سر ولا په توره باندې وو د الله ځان له حق دی بیا د پیغمبر ځان له حق دی بیا دغه سید یو حق راځي خو کله چې د الله او د مخلوق حق مقابله کې راغی بیا د الله حق په ټولو کې غوره دی دیو جنا قرآن کریم کې د الله حق هغه بیا ذکر کوي کله چې الله توحید ذکر کوي ورپسې د مور پلار حق ذکر کوي بیا قرآن کې صرف دا حقونه درته نه ښیي دوست هم درته ښیي او دشمن هم درته ښیي دوست ته به دوست وای دشمن ته به دشمن وای دا نه چې ته به دشمن یې ته به ورته دوست وای هغه ستا دوستي ستا لوی دشمن سرغنه شیطان دی دی به د شرک ته لمسوي دی به د بدعت ته لمسوي دی به د سستیا ته لمسوي نو بیا د هغې ذکر کوي چې دشمنو پیژنه او د هغه نه پناه غواړه د الله په امداد پناه غواړه الله به دې بچ کوي دې دوه صورتونو کې هغه ښیي نو الله وایي قل اعوذ برب الفلق وای پیغمبره پناه غواړم په رب شلونکي باندې هغه رب چې تیاره وشلوي او رڼا راخیږي هغه رب چې دانه وشلوي او هغې تیغ راخیږي فالق الاصباح فالق الحب والنوى هغه رب هغه پناه غواړه په هغه سره د شیطان نه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق د شر دا غسنا چې پیدا کړی دي او ما خلقای وي په دې کې ټول رالل کله به شر د امید لاسي کله به شر د مولا د لاسي کله به شر د پیر د لاسي کله به شر د بادشاہ د لاسي الله موږ دا ټول شرونه وساته من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارینا کله چې پریوزي الله بیا په موږ باندې تیار مراولا ځکه کله کله رڼایي و چې ټرانسفارمر وروالی نو تیار شي رڼایي و تارونه وځيږي نو تیار شي الله په موږ بیا تیار مراولا د دې وجه وایي ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد او د شر د کوګونه په غټو کې په مجالسو کې چې زمون خلاف پروپاګاندا کوي الله موږ د غیر شر نه وساته ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد کوي ځکه حسد بغض شي دا داسې مرض دی چې لومبه ګناه چې انسان کړو نو هغه حسد و د شرک نه مخکې لومبه ګناه چې نو هغه حسد او بغض و حسد او بغض همیشه کمزورې سړی کوي حسد او بغض هغه سړی کوي چې په درجه کې کمی نو چې چاله الله یو مقام ورکړی نو هغه سره حسد او بغض کوي چې دا دل اولی دی مال اولی نشته د اولی دی زما اولی نشته د عزت اولی دی زما اولی نشته نو په دغه حسد شروع شي د آدم علیه السلام زیو خپل رور ته حسد او بغض راغی
چې د قبوله شوه زمانه نو هغه ته وي تا به وجنمه الله دې موږ د حسد او د بغض نه وساتي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وا پیغمبره پناه غواړم په رب د خلکو باندې ملک الناس واقدار د خلکو الہ الناس حاجت روا د خلکو پر اول کې ویلو الحمدلله نو آخر کې وی الہ الناس اول کې ویلو رب العالمین نو آخر کې وی رب الناس اول کې ویلو مالک یوم الدین نو آخر کې وی ملک الناس دا درې صفاتونه د الله اول کې هم ذکر کړو آخر کې هم رب دې هغه دې رزق هغه درکوي مالک دې هغه دې الہ او حاجت روا دې هغه دې نو بیا ولې بل ته محتاج او بل ته دې سر کا تکړه او د بل چاپلوسای کې بل پسې منډي وي الہ دې هغه دې رب دې هغه دې مالک دې هغه دې نو الله دې ير کا مخلوق ته دې سر کا تکړه مخلوق ته محتاج مخلوق ته سوالونه کې فراډونه او دوکې دې لپاره کې چې رزق به زیات کم نو رزق خو نشي زیاتولی هغه رب چې هغه سپي له رزق ورکوي تاله به درکوي خنزیر له رزق ورکوي تاله به نه درکوي خو په هغې اعتماد وکړه قل اعوذ برب الناس وای پیغمبره پناه غواړم په رب د خلکو ملک الناس واقدار د خلکو الہ الناس حاجت روا د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چې انکی پټنا چا پټ راځي او بیا بیا راځي وسوسې چې د شیطان کار دی دیو پټ راځي دیو وسوسې چې دیو خلق جنگي فساد به پیدا کوي الذي يوسوس في صدور الناس آیا چې وسوسې چې په سینو د خلکو کې من الجنة والناس کاغذ پیریانو نه یو کده بندیانو نه ځکه شیطانان دوه قسمه دي یو هغه شیطانی چې هغه د اوره پیدا دی چې اعوذ بالله او آیت کرسی وایو تختی یو هغه شیطان دی چې هغه بندیانو نه دی هغه په اعوذ بالله نه رستو کیږي هغه شیطانانو نه دی الله مونږ وساتي د دواړه قسمه شیطانانو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین دا الله مناسب صفتونه الله لدی رب العالمین چې پالونکی د مخلوقات الرحمن الرحیم عامی مهربانه والا دی او خاص مهربانه والا دی مالکی یوم الدین واقدار دے درد فیصلے ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص دا عبادت کو د بل چان نه کو خاص دا نه امداد غواړو د بل چان نه غواړو نموس کې دا به وی بیا به وی پیر بابا را مدد شي موس کې به دا وی بیا به وی لوی ځوان را مدد شي موس کې به دا وی اچیوی به تړل نو اول به برغر تمخګو پینځو پیرانو سلام به وکړو شکر وباسئ د دې شرکیاتو نه خدای اخلاص کړئ تاسو به داسې ملنګانو ته نن پراته وئ او دغه ملنګان به تاسو کره نن راتلل پخوا به راتلل کورونو ته چا کې دا جرأت نه و چې ملنګ او پیر د کوره واپس کړی دا خو د الله احسان و د الله کرم و په دې کلي خدای فضل وکړ یو تنې پکې پیدا کړ هغه پیران او ملنګان د ګریوان نه ونیول او سپېړې ورکړې او د کلي نه یې ویستل د شرک نه اخلاص کړئ د بدعاتو نه اخلاص کړئ د رسمونو او رواجونو نه اخلاص کړئ نن پنځبیر کې وګرځه کچا کور نشته ولې دا نور کلي نه دي څه پای کې وګرځئ خواره خواري ده او بدماشي دي او دشمنای دي او مرګونه دي او پنځیر په آرام دي دا تاسو بچوي رسمونو نه اخلاص شوي رواجونو نه اخلاص شوي دا شرکیات او بدعاتو نه اخلاص شوي
په تاسو ځکه د خدای فضل دی او یاد ساتئ د دې فضل قدر وکئ که دا ونه که دغه تاسو به یو په یو بل باخته یې بیا دا د خدای په تاسو فضل دی او د دې فضل شکریه ادا کئ اهدنا الصراط المستقیم الله کلک منګه په نیغه لار باندې صراط الذین انعمت علیهم په لارې د هغه کسانو چې تا پې انعام کړی دی غیر المغضوب علیهم چې نه دي هغه چې غضب شوی دی په هغې چې سره د علمه ګمراه شوي دي ولا ضالین او نه دي هغه چې هغه حیران او پریشان دي الله دې ما او تاسو له په دین باندې استقامت راکړي زه هغه خویندو له هم مبارکي ورکوم چا چې نن قرآن کریم ختم کړی دی الله دې ستاسو کورونه د خیرونو د برکتونو نه ډک کړي دعا وکړئ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين